بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. قدرمنو محترم اوریدونکو محمد داود عابد ستاسو درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر شو په دغه امید چې انشاءالله العزیز تاسو به روغ جوړ یې، الله مو خوشحاله کامیاب او کامران لره او د دنیا مصائب او مشکلاتو باندې د رب العالمین لخوا په انسان امتحان راځي. نو په دغه بنیاد که څوک په مشکلاتو کې وي نو باید چې صبر وکړي. د کم انسان چې په مصائب او مشکلاتو باندې صبر وي نو رب العالمین صابر انسان ته ډېر هر څه ورکوي. به هر حال دنیا په امید خوړی شي. دنیا دغه ماحول سره به جنګ کوو، دنیا دغه ماحول کې به ژوند کوو او مصائب او مشکلات انسان ته خامخا مخې ته راځي، ځکه دا د دنیا ژوند دایمي او همیشه نه دی. خامخا به انسان باندې خفګان هم راځي، تکلیف به هم راځي او انسان به په خپل هم د دغه دنیا نه سفر کوي. ځي به که نن دی او که سبا دی، خو دغه دنیا ژوند دا د انسان دپاره مهمان خانه ده چې دلته به څو ورځې ژوند کوي او بیا به ځي. به هر حال د رب العالمین لخوا په هر امتحان باندې به صبر کوو، په خوشحالی باندې به د الله شکر ادا کوو او د رب العالمین په قضا باندې به مونږه رضا کیږو. محترمو، وړاندې مې تاسو سره د ذوالحجې د دغه میاشتې د اول عشرې په عظمت او په فضایلو باندې مختصر خبرې اترې کړې وې. تاسو ته مې دا ښودلي و چې یاره په دغه لسو ورځو کې کم داسې اعمال دي چې هغه د شریعت لخوا ثابت دی او مونږ یې کولی شو. نو یو لس اعمال مې تاسو ته ښودلي و. هغه لس اعمال ما تاسو ته مختصر ذکر کړل. کوشش کوم چې د دغه لس اعمالو نه د یو څو اعمالو فضایل تفصیل سره د هغې احکامات تاسو ته مخې ته کېدم. محترمو، د ذوالحجې د دغه لسو ورځو روجې نیول دا ډېر لوی ثواب لري او د هغې متعلق مې تاسو ته احادیث ذکر کړي. بیا خاص کر د عرفې ورځ چې ده، کمې ته چې نهمه ورځ د ذوالحجې وی، د اختر نه یو ورځ مخکې په دغه ورځ باندې نفلي روژه نیول دا د صحیح احادیثو نه ثابت دي او ډېر لوی ثواب لري. کم انسان چې د ذوالحجې د نهمې ورځې روژه ونیسي، رب العالمین به په دغه روژې نیولو سره د 2 کالو ګناهونه معاف کړي. او دا زه تاسو ته روایت د دې ذکر کوم. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح مسلم کې دا روایت نقل کړی دی. اوږد حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د عرفې د ورځې د روژې نیولو متعلق پوښتنه وشوه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل یکفر السنة الماضیه والباقیه. د عرفې د ورځې روژه نیول د تیر شوي کال او د راتلونکي کال د ګناهونو کفاره ګرځي، یعنی دې سره د تیر شوي او د راروان 2 کلونو ګناهونه الله پاک معاف کوي. په دغه اړه امام ترمذی رحمت الله علیه هم په خپل سنن ترمذی کې حدیث نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صیام یوم عرفه انی احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نبی علیہ السلام فرمای زما د رب کائنات نه دغه امید دی چې د عرفې د ورځې روژه دا به د تیر کال او د راتلونکي کال د 2 ګناهونو دپاره کفاره وګرځي. قدرمنو، په نورو صحیح احادیثو کې هم دا مضمون ذکر دی چې د عرفې په ورځ روژې نیولو سره د انسان د 2 کالو ګناهونه هغه معاف کیږي. دا حدیث مبارک ما تاسو ته ذکر که
مقصد د حدیث دا دی چې د عرفې په ورځ د روژې نیولو سره رب العالمین د انسان د 2 کالو صغیره ګناهونه معاف کوي. نو دې ځای کې به یو انسان دا سوچ وکړي چې یاره تیر شوی خو انسان نه ګناه شوې ده، خو د روان کال د ګناه څه مطلب دی، خو لا راغلیم نه ده. نو مقصد دا دی چې آینده کال به رب العالمین دې د ګناهونو نه وساتي او بیا هم انسان دی که واړه ګناه تېر شي الله بیا ورته معاف کړي. قدرمنو د عرفې دا ورځ چې دا لوی اهمیت لري، لوی تاریخ لري. د عرفې په ورځ رب العالمین ډیر بندگان د جهنم د اور نه آزاد کی. د عرفې په ورځ الله تبارک و تعالی د فرشتو د وړاندې په خپلو نیکو بندگانو باندې فخر کوي. امام مسلم رحمت الله علیه حدیث نقل کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. په بل یو ورځ باندې هم رب العالمین دومره ډیر بندگان د جهنم د اور نه آزادي څومره چې د عرفې په ورځ رب العالمین د جهنم د اور نه آزاد کی. وانه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکه فیقول ما اراد هؤلاء. بشکا د عرفې په ورځ رب العالمین بندگانو ته په خپل رحمت او مغفرت سره نږدې کیږي او بیا د فرشتو د وړاندې په دې باندې فخر کوي او فرمایي چې وګورئ دا خلک مانه څه غواړي، یعنی دی چې زمانه د مغفرت سوال کوي، زمانه د قرب او د رضا سوال کوي، زه به دا څیزونه دي له خامخا ورکوم. محترمو د عرفې په ورځ رب العالمین ګڼ شمېر داسې خلک چې هغې جهنم ته ځي د جهنم نه وله نجات ورکړي او جنت ته داخل کړي. د عرفې ورځ دا ډیره د اهمیت وړ ده. په دغه ورځ باندې الله جل جلاله په خپلو خاصو بندگانو باندې بېشمار رحمتونه نازلوي، د دې غټ غټ ګناهونه معاف کوي. په دې ورځ باندې شیطان سخت غوسه کیږي، سخت رسوا شي، ذلیله شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای شیطان په بل یو ورځ هم دومره نه ذلیله کیږي، نه رټلی کیږي، نه سپکیږي، نه غوسه کیږي څومره چې د عرفې په ورځ وي. یعنی د عرفې په ورځ شیطان ډیر ذلیله شي، ډیر سپک شي او ډیر غوسه شي. او دا وجه دا ده چې په دې ورځ باندې شیطان د رب العالمین لخوا نازلیدونکې رحمت وویني او د الله د طرفه په بندگانو باندې کړی شوی فضل وویني او دا وویني چې الله تبارک و تعالی د بندگانو ګناهونه معاف کړي. دا وویني چې رب العالمین بندگان د جهنم نه وباسي او جنت ته بوځي. ما خو دومره په دې محنت وکړه چې دی جهنم ته لاړ شي، الله یې روچت کړي او جنت ته بوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ورځ باندې شیطان ډیر زیات ذلیل شي او خفه شي چې یاره دا ولې مسلمانان چې دی الله ورته دومره د رحمت نظر کوي. به هر حال شیطان په دې ورځ خفه کیږي ځکه رب العالمین د مسلمانانو مغفرت کوي. د عرفې ورځ پسې دویمه چې کومه ورځ ده نو هغې ته د اختر ورځ وي، د قربانۍ ورځ وي. دا د ذوالحجې 10 تاریخ وي. په دې ورځ باندې لوی اختر مسلمانان مانځي، په دې ورځ باندې مسلمانان قرباني کوي. قرباني هم یو داسې عبادت دی چې دا یو ډیر اهم عبادت دی او په احادیث مبارکو کې د دې اهمیت او فضیلت ډیر زیات ذکر شوی دی. امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل کتاب ابو داود شریف کې حدیث را نقل کړي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان اعظم الایام عند الله تبارک وتعالى یوم النحر ثم یوم القر. بیشک در رب العالمین پنیز د قربانې په ورځو کې د ټولو نه زیاته د عظمت والا ورځ دا د قربانې ورځ ده، او بیا ورپسې ډیره د عظمت والا ورځ چې دغه دویمه ورځ ده، یعنی د اختر ډومبې ورځ دا ډیره غوره ده، او بیا ورپسې دا دویمه ورځ هغې پسې لږه کمه غوره ده. په دغه ورځ باندې مسلمانان قرباني کوي. نو کم خلک چې د قرباني اراده لري نو داغي د پاره په تیر پروګرام کې ما تاسو سره یو اهم عمل ذکر کړو چې هغه د استحباب تر حده پورې دی، چې کوم خلک قرباني اراده لري دی د پاره مستحب دادی چې دی کله د ذی الحجې میاش اوویني، یعنی ډومبې ورځې نه دی له پکار دی چې دی د څاروي د ذبحه کېدو پورې خپل ویښته او نوکان دا نه کټ کوي. د هغې دپاره ښه خبره دا وي چې د ذیقعدې اخري ورځ شي، اخري ورځو کې پکار دی چې خپل ویښته نوکان وغیره کټ کړي. نو دغه لسو ورځو کې به بیا که نه کټ کوي نو څه مسله به نه وي. بیا کله چې دی قرباني څاروي ذبحه کی نو بیا به لاړ شي نو ویښته به هم کټ کي او بیا به نوکان هم کټ کی. امام مسلم رحمت الله علیه صاحب د مشکات المصابیح یو حدیث نقل کوي په دغه اړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. کله چې د ذی الحجې اولنې عشره شروع شي او په تاسو کې یو کس د قربانۍ اراده لري نو تر څو پورې چې د قربانۍ څاروي د نی ذبحه کړي تر هغه وخته پورې دله پکار دی چې خپل ویښته او نوکان نه کټ کړي، او دا مستحب عمل دی. د دې عمل په اړه په نورو ګڼو شمیرو احادیثو کې تذکره شته دي، لکه دغه شان د امام مسلم رحمت الله علیه کتاب الاضاحی وګورئ، په هغې کې هم د دې تذکره شته دي. د امام مسلم رحمت الله علیه هم په دغه باب کې وړاندې بل حدیث هم شته، بل هم شته. په دې ذکر شوي حدیث مبارک کې قدرمنو ما تاسو ته تذکره کړې وه چې دا د نوکانو د ویښتو د کټ کولو ممانعت چې راغلی دی دا تنزیهي دی، او دا صرف د استحباب حده پورې دی چې مستحب دی د یو انسان دپاره چې هغه نوکان او ویښته نه کټ کوي، او که چا کټ کړل نو ګناهګار نه دی، او نه د ده په قربانۍ کې څه مسله راځي، په ثواب کې څه کمی راځي، نه بس مستحب دی، ثواب پې ملاویږي. خو کو سړی مجبوره شي ویښتې دومره غټ کړي دي چې نه کټ کوي، ده ته هم تکلیف دی او خلکو ته هم تکلیف دی، نوکان یې دومره غټ کړي چې ده ته هم تکلیف دی او خلکو ته هم، نو بیا دې کټ کې خیر دی. البته وړاندې تاسو ته د دې ویښتو او د نوکانو نه کټ کولو حکمت بیانوم چې دا ولې شریعت مسلمانان ته حکم کوي چې په دې ورځو کې تاسو نوکان او ویښته مه کټ کوئ. ویښتان او نوکونه د دې د نه کټ کولو علماو په دغه ورځو کې دوه حکمتونه ذکر کړي دي. ړومبی حکمت خو دا دی چې په دې ورځو کې د حاجیانو سره مشابهت راځي. حاجیان څنګه چې حاجیان د احرام تړلو نه وروسته ویښته نه کټ کوي، نوکان نه کټ کوي، د احرام پابندۍ وي په انسان باندې که نه چې ته به ویښته او نوکان نه کټ کوي. همدغه شان څومره مسلمانان چې د قربانۍ اراده ولري نو هغې ته هم دا حکم وشو چې تاسو هم ویښته او نوکان مه کټ کوئ. دا د دې دپاره چې ستاسو د حاجیانو سره څه ناڅه مشابهت راشي، د رب العالمین لخوا چې بیا د عرفې په ورځ په میدان عرفات کې په هغې کوم رحمتونه نازلیږي
نو چې تاسو د هغې سره مشابهت کړي رب العالمین به تاسو ته هم په دغه رحمتونو کې حصه درکړي. الله تبارک وتعالی چې په حج باندې هغه خلکو ته څومره لوی ثواب ورکوي نو د هغې ثواب کې به کمی نه راځي، خو الله به تا ته هم اجر درکړي ځکه د هغې سره د مشابهت راغی. نو د ویښتو او د نوکانو نه کټ کولو یو حکمت دا دی چې دا د حاجیانو سره مشابهت راځي. دویم حکمت په دې کې دا دی چې د دې په وجه د جسم هر جز د رب العالمین د رحمت مستحق شي او د جهنم د اور نازاد شي. ځکه کله چې د قربانۍ والا خپل ځان ففدیه کې قرباني کوي نو د قربانۍ هر جز د جسم د هر جز په بدله کې شي او د قربانۍ په وجه د انسان په جسم باندې د رب العالمین رحمتونه راوریږي. اوس چې څوک نوکان کټ کی ویختان کټ کی نو دغه ایسه خو د الله د رحمت نه محرومه شوه. لہذا مستحب دادی چې د ذوالحجې د اول تاریخ نه تر د قربانۍ پورې انسان ویخته او نوکان کټ نه کی. قدرمنو مسله داسې شوه چې دویم حکمت د نوکانو او د ویختو نه کټ کولو دا دی چې په دې ورځو کې د رب العالمین لخوا په انسان باندې رحمتونه نازلیږي. نو چې ستا په سرم رحمت شي او په سترګو مو په خولې مو په پوزه مو په لاسونو مو په خپو نو دا نوکان او سر ته ولې محرومه کې پرېږده چې په دې رحمت نازل شي او که دا تا کټ کړل دا خو دې لرې کړل. نو دویم حکمت دا دی چې د انسان ټول بدن په دې باندې د الله لخوا رحمتونه نازل شي او دا ټول بدن ټول اندامونه سره د ویښتو او د نوکانو چې دا د الله د رحمتونو نه مستفید شي. البته یو انسان د هغه د قربانۍ اراده نشته ناغله د نوکانو د ویښتانو کټ کول دا جایز دی، دا دی کوي خیر دی. محترمو د ذوالحجې دا 10 ورځې دا ډېرې زیاتې اهمې دي. په دې کې عبادات وکړو او کم چې بیا ثابت دي د هغې ډېر زیات اهتمام وکړو. هغه که ذکر و اذکار دي، که هغه تهجد دي، که هغه د خاص اعمال دي لکه ویښتان نوکان نه کټ کول یا دغه شان تکبیرات تشریق راځي په آخره کې نو چې د دې اهتمام وکړي شي. قدرمنو نهم د ذوالحجې د عرفې ورځ چې ده د دې د اهمیت په اړه مې تاسو سره خبرې کولې چې یاره په دې ورځ روژه چې ده نو رب العالمین ډېر لوی ثواب ورکوي انسان ته. په دغه ورځ تکبیرات تشریق هم شروع کیږي. نهم د ذوالحجې یعنې د عرفې د ورځې د سحر مانځه نه واخله تر د ذوالحجې د 14 تاریخ د مازدیګر مانځه پورې دا تقریبا 30 منځونه راځي 23 او د هر فرض مانځه نه وروسته فورا یو ځل تکبیر تشریق دا په متوسط اواز ویل دا واجب دی. قدرمنو د زنانو د پاره په قلار او د نارینو د پاره لږ غوندې تیز ویل دا ضروری دی. اوس تاسو ته د دې خبرې خو ما وضاحت کړې دې ځای کې تاسو ته یو اهمه خبره بیانوم چې دا تکبیرات تشریق د دې ابتدا د کم ځای نه شوې، د دې پس منظر څه دی، د دې تاریخ څه دی. نو بحر الرائق علامه حسکفی رحمت الله علیه په دغه اړه باندې لیکل کړي دي. دغه شان بحر الرائق او شامی او داسې نورو کتابونو د دې تکبیرات تشریق هغه پس منظر بیان کړي دي او پاغي کې لیکلي چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د الله په حکم سره ذبح کو چاړه ورله په مره اخلي وا
او چړی حضرت اسماعیل علیه السلام نه ذبح کو، د کوشش کو لګیاو. نو دغه وخت کې د رب العالمین په حکم باندې حضرت جبریل علیه السلام تشریف راوړه او د اسماعیل علیه السلام په بدله کې د جنت نه یو ګډ راوست او هغه دغه په ځای سملو او هغه راپاسو چې تر پاسه د ابراهیم علیه السلام دغه وخت کې سترګې تړلې وي، ناغه ته خدا پته نه لګېده چې زه دا چاړه په چا راکاږم. هغه وی زه په اسماعیل علیه السلام چاړه راکاږم او حضرت جبریل علیه السلام ګډ راوست. اوس چې حضرت جبریل علیه السلام کوم وخت کې دا ګډ را روان کړیو، نو لا حضرت ابراهیم علیه السلام له نور را رسیدلی او ګډې لاس کې را روانو چې را نږدې شنو دا غزین آواز شروع کو، الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام چې د رب العالمین دا صفت واورید چې چا خدا الله صفتو که په الله اکبر سره، جبریل علیه السلام راغه. نو حضرت ابراهیم علیه السلام هم وی لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام ولاړو، پوه شو چې زما د پلار قربانی رب العالمین قبول کړه او زه رب العالمین بچ کړم او زما په بدله کې د جنت نه ګډ راوستی شو. نو خوشحاله شو، ناغوی الله اکبر ولله الحمد. نو دا درې واړه هغه الفاظ دي، هغه کلمات دي چې دا نیم حضرت جبریل علیه السلام وی الله اکبر الله اکبر. بیا درې الفاظ حضرت ابراهیم علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر. بیا سه اسماعیل علیه السلام وی الله اکبر ولله الحمد. نو رب العالمین ته دا کلمات ډیر زیات خوښ شو. چې خوښ شو نو تر قیامت پورې په مسلمانانو باندې په ایام تشریق کې دا واجب وګرځول. ایام تشریق ما تاسو ته وی نهم د ذل حجې نه والد یا لسم د ذل حجې پورې دغه ایام تشریق دي او پدې کې دا تکبیرات ویل چې دي دا د انسان په ذمه لازم دي. او پس منظر دا و چې دا ول حضرت جبریل علیه السلام څه کلمات وی، بیا سه ابراهیم علیه السلام وی او بیا سه حضرت اسماعیل علیه السلام وی. قدرمنو تکبیرات تشریق الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا د نهم ذل حجین یعنی د عرفه د ورځې د سحر د مانځنه تر د 14 د ذل حجې مازیګر مانځه پورې دا په هر مقیم او مسافر د خار او د باندو خلکو باندې نارینه او زنانه باندې دا واجب دي. د هر فرض مانځنه وروسته به فورا یو ځل تکبیرات تشریق وي. سړی به په تیزه وي او زنانه به په قلاره وي، خو سړی به په تیزه دونه تیز نه وي چې چغې سورې شروع کړي، نه، داسې درمیانه آواز باندې. نو دا د تکبیرات تشریق آغا طریقه شو او دا د دې هغه پس منظر شو. دا تقریبا چې انسان حسابو کې نهم د ذل حجې د سحر مانځنه د 14 د ذل حجې د مازیګر د مانځه پورې دا تقریبا چې 30 منځونه راځي 23 محترمو. دا تکبیرات تشریق دا په دغه ورځو کې د هر فرض مانځنه وروسته متصل ویل کیږي. که یو انسان قصدن د فرض مانځنه وروسته ونه وي یا ته هیر شو سهوان ته پاتې شو او دی پس خبر اترو کې اخته شو یا د جمعات نه وروته، نو دا تکبیرات تشریق د دنه ساقط شو. مطلب دا دی چې دا د دې خاص ورځې دی ګورئ چې مونږ کوشش وکړو چې رانه پاتې نشي، ځکه د دې قضا نشته. یو مونځ کې دی ونه وي نو دا نه چې بلکې بیا ډبل ووایه 2 ځل ووایه، نه، بس چې یو مونځ پسې دی ونه وي او خبرې اترې دی وکړو یا جومات نه راووتې بس تا نه ساقط شو، دا بیا دوباره نه ویلې کېږي. د دغه وخت قدر وکړه، اوس د دې قضا نشته.
چا چې ونکه ګناهګار دی. ها که سهوان پاتې شي خو بیا هم خیر دی، که قصدن چا پرېښوستل دی ګناهګار دی، دی به توبه وباسي، استغفار به وي. امید دی چې په استغفار سره رب العالمین د ګناهونه معاف کړي. محترمو یو ټکی پکې بل ذهن کې واچوي چې که مانځله یو سړی راشي نو ضروري نه چې امام شروع کړي نو مقتدیان به بیا هلوي. نه، که امام تیاد شي امام دی شروع کړي او که مقتدي تیاد شي مقتدا په دواړو باندې لازم دي، دواړه به وي. بل دی کې په منځونو کې د اختر منظم راځي، که څوک د اختر منځو کې او ورپسې تکبیرات تشریق وي نو عموما پکې ثواب شته دي. عموما زمون په معاشره کې خلک وای نو خیر دی، دا د علماء بلخ مسلک دی، هغې به وي تاسو هم وایې ثواب پکې شته دی. د ذوالحجې د میاشتې نور اهم عبادات دي چې په هغې کې قرباني وغیره مختصر تذکره تاسو سره مخکې شوې وه. انشاءالله العزیز که مقور روان وخت کې به هم تاسو سره په دغې باندې پروګرامونه کوم. اوس را سره چونکې وخت پای ته رسي، انشاءالله العزیز تاسو په درانه خدمت کې به حاضرېږو د یو بل پروګرام سره. ستاسو لخوا ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد اجازه اخلي چې هر ځای کې قدرمن او خوشحاله اوسئ. د لوی الله پامان.